دروغ دا ډیر بد شی دی او د ډیرو زیاتو د ګناهونو یو مجموعه ده. یو ځای کې تا دروغ ووي او هلته کې ته چې بیا ځان رښتیا ثابتوي چې نه زه خو په حقه یم، نو د هغې دپاره به ته ډېر دروغ نور هم وایي او ته به دا خبره ثابتوي چې دا ما کومه خبره کړې نو دا رښتیا ده، حالانکې هغه به وي دروغو، نو ته به د هغې دپاره یو دروغ ووایي. نو بیا یو دروغ خو دې ووي، بل دروغ به ووایي، بیا به بل دروغ ووایي چې لکه داسې کارو، بیا به وایي نه دا داسې کارو داسې کارو، ټول بنیاد به تا د دروغو روان کړي او سر ته به یې رسوي. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه راغی، د الله رسوله نوی نوی مسلمان شوی، د الله رسوله ټول ګناهونه نشم پرېښودی، خو د الله رسوله داسې یو ګناه راته یاد کا چې هغه پرېږدم چې دا ټول ګناهونه رانه خلاص شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته دا ونه وی چې ګنې ته دا ګناه مه کوه دا مه کوه، دا ډیټیل یې ورته ټول سنا ونه کړو چې اوږد لیسټ یې وله ورکړو چې دا به نه کوې، ورته یې بس دروغ مه وایه، الله پاک به درنه ټول ګناهونه خلاص کړي. دروغ پرېږده، دروغ مه وایه. وایي ټیک ته د الله رسوله دا خو اسانه ده، زه به دروغ نه وایم. صحابي نوی نوی مسلمان شوی، نوی نوی اسلام کې داخل شوی چې کور ته راړه او داسې د شرابو اراده یې مثلا وکړه چونکې مجبوره نو ویل کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به زه څه بیانوم، زه به کما نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تپوس وکړي چې وایه صحابي څه ګناه خو دې نه دی کړی، نو که زه ورته وایم چې نه نو خو حق دروغو کې راځم که نه، او که ورته وایم چې او نو زه به صحابو سره او جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره سترګې څنګه لګوم، ما سره به څه جواب نی چې بل ګناه باندې به ورته بیا به ودرېدو. ویل که د الله رسول مجلس ته روان یم او د الله رب العالمین رسول به مانه تپوس کوي چې وایه صحابي څه ګناه خو دې نه دی کړی، نو زه به ورته څه وایم، که ورته وایم چې او نو د الله رسول سره او د هغوی صحابو سره به سترګې څنګه لګوم، که ورته وایم چې یاره ما نه دی کړی، نو دا خو حق دروغ دي که نه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته منې کړې ما او دا خو ما وعده کړې ده چې زه به دروغ نه وایم. محترم الدروغ ډیر بد شی دی، د انسان تشخص او د انسان شخصیت او د انسان عزت ورسره پامال کیږي. الله دې موږ تاسو د دروغ نه محفوظ ممنون کړي. ډیره عظیمه ګناه ده او د ډیرو ګناهونو د راتګ باعث دی.